أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د انګلستان جومات د مسجد فضل د سل کاله پوره کېدو په حواله یو دستوره منعقد کړي لګیا دی چې پکې پردي میلمانه ګاونډیان وغیره هم راغوښتل شوي دي. مسجد فضل یو تاریخي حیثیت لري په دغه لحاظ چې دا د جومات وړومبی جومات دی چې د عیسایت په مرکز کې جوړ کړی شوی و او بیا د دې ځینه د اسلام حقیقي تعلیم او تبلیغ په خلکو کې په وسیع پیمانه شروع شوی و. نن زموږ مخالفان چې دا وایي چې جماعت احمدیه د پیرنګیانو کرل شوی د لاس کرل شوی بوټی دی، خو د حیرت خبره دا ده چې د هغوی کرل شوی دغه بوټي په ذریعه د دغه خلکو یعنی مغرب کې چې کوم خلک اوسېږي د هغوی د مذهب کمزوری د هغوی په ملکونو کې ښکاره کېږي لګیا دي او د اسلام د ښایست تبلیغ روان دی او دغه اعتراض کوونکو ته دا توفیق نه و ملاو شوی چې دغه شان تبلیغي سرګرمۍ د جاري وساتي. د مسجد فضل د تعمیر نه مخکې په ووکینګ کې یو جومات جوړ کړی شوی و او هغه چې چا جوړ کړی و هغه یو مشهور مستشرق جی ډبلیو لایټنر و چې په لاهور کې د اورینټل کالج د پرنسپل د عهدې نه ریټایر شوی و، بیا انګلستان ته واپس راغلی و او 1889 کې هغوی د ووکینګ په علاقه کې یو جومات جوړ کړی و. عجیبه د اتفاق خبره دا ده چې دا هم هغه کال دی چې کله جماعت احمدیه قایمه شوې وه او د جماعت بانی حضرت مرزا غلام محمد مسیح موعود علیه السلام آغاز فرمایلی و د جماعت احمدیه. دغه مشهور پروفیسر صاحب د مشرقي علومو یوه اداره هم ورسره قایمه کړې وه دې لپاره چې مسلمانان دې دینی تعلیم دې هم ترلاسه کړی شي او خپل عبادت دې بیا کولی شي. دا جومات چې جوړ کړی شوی و پای کې یو ډېرې زیاتې پیسې د بھوپال والی بیگم شاه جهاں ورکړې وې او د هغې په نامه هم د دې نامه ده. بهرحال دغه پروفیسر صاحب په کال 1899 کې وفات شوي وو او دا جومات هم بیا هغې کې تاله لګېدلې وه، څوک سنبالولو والی نه و او بیا خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنه په زمانه کې خواجه کمال الدین صاحب چې دلته راغله نو هغوی کوشش کړی چې دا دې بیا پرانیزي او کامیابه شو او هغوی حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنه ته دا لیکلي وو چې اوس دغه جومات یو ټرست جوړ کړی شوی دی چې زه نگران مقرر کړی شوی یم او بیا په دې کې یو ځل بیا عبادت شروع شو او کله چې دا پرانیستلی شو نو هغه وخت خواجه کمال الدین صاحب سره چودھری ظفر الله خان صاحب هم تللی و دغه جومات ته، هلته هغوی نفلونه کړي وو او ډېرې دعاګانې هغوی کړې وې. بیا څه موده پس حضرت مسلم موعود
تحریک کړی و د مبلغینو، خو فنډز نشو مهیا کېدی. خو بیا بهرحال په څه طریقه کوشش شوی و. چودھری فتح محمد سیال صاحب دلته رالېږلی شوي وو او بیا هغوی خواجه صاحب سره سموده کار کړی و. او بیا د حضرت خلیفة المسیح اول د وفات نه پس خواجه صاحب د حضرت خلیفة المسیح ثانی بیعت نه و کړی او په دې چودھری فتح محمد سیال صاحب هغوی پرېښود او بل ځای ته لاړه. بهرحال دا د ووکینګ جومات و، خو باقاعده د مسلمانې فرقې یا د جماعت احمدیه له طرفه جومات چې کوم دی هغه هم مسجد فضل دی چې جوړ کړی شوی و. بېشکه نن په انګلستان کې هم، په لندن کې هم او په غربي ملکونو کې هم د مسلمانانو ډېر جوماتونه دي، خو په لندن کې د ړومبي جومات کېدو اعزاز او مسجد فضل ته ترلاسه دی. خو چې کوم دلته جوماتونه دي دلته هم هغه هم د اسلام هغه ښایسته تعلیم دنیا کې نه خوري لګیا دی یا په غربي ملکونو کې نه خوري لګیا دی چې په د مینې او د محبت او د سولې او د امن پیغام هر چا ته رسي، لکه څنګه چې د جماعت احمدیه د جماعتونو نه خورېږي لګیا دی. او بیا دا هم د خدای پاک فضل دی چې د باقي غربي دنیا چې کوم جماعتونه دي هغه د حکومتونو په مرسته، د ځینو د حکومتونو یا د غیر حکومتونو په مرسته یا ځینې اسلامي حکومتونو چې څه لږ ډېر مدد کړی دی دا جوړ کړی شوي دي یا د دې اخراجات په هغې روان دي. خو د جماعت احمدیه دا خوبي ده چې بلکې دغه د کوم جماعتونه چې اوس هم د حکومتونو په فنډ چې کوم جوړ شوي دي یا تنظیمونه دلته چې کوم د مسلمانانو دي هغې ته د حکومت له طرفه فنډونه میلاویږي انګلستان کې هم، خو جماعت احمدیه هیڅ قسمه فنډ نه اخلي. او د جماعت احمدیه دا خوبي ده چې د جماعت چې کوم جماعتونه دي هغه د خلکو په چندو او په قربانو باندې جوړ کړی شوي دي. او د خدای پاک په فضل خو اوس په انګلستان کې هم د جماعت د قربانۍ په وجه ګڼ شمېر جماعتونه جوړ شوي دي او په غربي ملکونو کې هم بې شمېره جماعتونه جوړ کړی شوي دي. حضور فرمایي چې بهرحال نن زه د مسجد فضل په حواله څه ذکر کول غواړم او د دغه ذکر د اهمیت اظهار به وخت کېږي یا د سلو کالو د پوره کېدو چې کومه دستوره مونږ کوو لګیا یو د هغې فایده به عمله کېږي چې کله مونږ د جومات مقصد پوره کوونکي یو، کوم د آبادۍ حق دی، خپل د حالتونو د بدلون چې کوم حق دی، د خدای پاک سره په تعلق کې د ودې چې کوم حق دی، خپل نسلونه د جماعت سره د وابسته کولو چې کوم حق دی، مونږ به اسلامي حقونه پوره کوو. نو دا خبره هر احمدي ته یاد ساتل پکار ده چې صرف په یو دستورې یا په ډیوې بلولو د نه خوشحالېږي، بلکې دغه جماعت حق دی پوره کړي، د دې تاریخ ته وګوري او په دغه تاریخ د غور وکړي او بیا د په خپل حالتونو غور وکړي. په دغه حواله بنیادي خبره چې زه په سر کې کول غواړم هغه دا ده چې حضرت مسیح موعود علیه السلام په غربي دنیا کې د اسلام د خورولو باره کې خورېدو باره کې ډېر څه بیان فرمایلی دي. همدا هغه څیز دی چې زموږ د تبلیغي سرګرمو بنیاد دی. یو ځای کې د اسلام په مغرب کې د خورېدو باره کې د یو خوب په حواله هغوی بیان فرمایي. همدغه شان د نور خطل چې د مغرب له طرفه به کېږي، بهرحال موږ په دې ایمان راوړو، خو په دغه عجز چې په یو خوب کې څه ظاهر کړی شوي دي هغه دا دي چې د مغرب له طرفه د نور خطو مطلب دا دی چې د غربي ملکونه چې د پخوا راسې د کفر او د ګمراهۍ په تیرو کې دي هغوی به د صداقت په نور باندې روښانه کړی شي، هغوی ته به د اسلام نه برخه ملاویږي. ډېر په تحدي هغوی دا فرمایلی وو. نو ځکه موږ ته امید لرل پکار دی چې انشاءالله په دغه ملکونو کې به اسلام خورېږي. بیا د هغوی یوه بله پیشګویي د هغوی فرمایي چې ما دا ولیده چې زه په لندن ښار کې په یو منبر ولاړ یم او په انګریزي ژبه کې ډېر
مدلل بیان په ذریعه د اسلام صداقت ظاهروم لګیا یم. او بیا وروسته ما ډېر ګڼ شمېر مرغه ونیوه چې کوم په وړو وړو ونو باندې ناست وو او د رنګونه سپین وو او شاید د تیتر د بدن په شان د دې بدن وو. نو د تعبیر ما دا وکړو چې که زه نه خو زما تحریرات په دغه خلکو کې خورېږي او ډېر رازباز انګریزان به داسې وي چې هغه به د صداقت ښکار شي. او په اصل کې په حقیقت کې نن پورې مغربي ملکونو په مناسبت د مغربي ملکونو د دین صداقتونو سره مناسبت ډېر کم پاتې شوی دی. یعنی خدای پاک د دین ټول عقل ایشیا له ورکړی و او د دنیا عقل ټول یورپ امریکې له ورکړی و. نو فرمایي چې د نبیانو سلسله هم د سر نه واخله تر اخره پورې د ایشیا په برخه کې پاتې شوی ده او د ولایت کمالات هم دغه خلکو ته ملاو شوی دي. اوس خدای پاک په دغه خلکو باندې د رحمت نظر اچول غواړي. یعنی د غربي ملکونو چې کم خلک دي په هغې باندې خدای پاک د رحمت نظر اچول غواړي. نو دا د حضرت مسیح موعود الاسلام ارشاد د خواهش د یو دعا او خوشخبري ده او دا د هغه کار چې د دې د جاري ساتلو لپاره نن جماعت احمدیه په انګلستان کې هم او د انګلستان نه علاوه د دنیا په مختلفو ملکونو کې هم په امریکې کې هم او په نورو غربي ملکونو کې هم د اسلام حقیقي پیغام رسوي. او د مسجد فضل ابتدا هم دغه غرض د پوره کولو لپاره شوی و. ولکه څنګه حضور فرمایي ما ذکر کړی و چې په د ووکنګ په جومات کې خواجه کمال الدین صاحب راغلي وو مخکې، خو حضرت خلیفة المسیح اول رضی الله تعالی عنه د وفات نه پس هغوی د خلافت بیعت نه و کړی او په دغه وجه چودھری فتح محمد سیال صاحب چې هغه وخت هغوی سره وو نو هغوی سره یو ځای کار کولو کې ګرانه محسوسه کړې وه. نو ځکه هغوی بیل شو، هغوی نه بل ځای ته راغله او د جماعت احمدیه د تبلیغ کار هغوی شروع کړو او پیغام یې رسول شروع کړ او د خدای پاک په فضل بیا هغوی ته کامیابي هم ترلاسه شوې وې. نو موږ دا ویلی شو چې چودھری فتح محمد صاحب سیال د جماعت احمدیه لومړي مبلغ دی چې باقاعده د مبلغ په طور دلته راغلي وو او ټولو نه لومړی میوه د بیعت هم هغوی ته میلاوه شوې وه چې د هغه تن نامه مسټر کوریو وه. دی یو صحافي وو، دی مسلمان شوي وو او د هغې نه پس ته درزن نه زیات خلک احمدیان شوي وو. د چودھری صاحب تبلیغ به زیاتره د لیکچرو په ذریعه وو او هغوی به د اسلام پیغام داسې رسولو چې په مختلفو ځایونو ته به هغوی تله، کلبونو ته او سوسایټیو ته او تقریر به هغوی کولو. بیا دلته قادیان نه حضرت خلیفة المسیح ثانی چودھری فتح محمد صاحب سیال واپس راوخته او قاضي عبدالله صاحب هغوی د مبلغ په طور لیږلي وو. هغوی دلته سموده کار کړی وو، هغوی هم صحابي وو، قاضي صاحب هم. او هغه حالاتو کې چې کله جنگ شروع شوی و دا یو ډېر ګران کار و. لومړی نړیوال جنگ شروع شوی و، د تبلیغ کار ډېر ګران و، خو دغه خلکو د تبلیغ کار کولو د قاضي صاحب په زمانه کې مشن یو مستقل ځای جوړولو په غرض په سټار سټریټ کې په یو کور په کرایه اخیستلی شوی و. او بیا تاریخ کې دا هم لیکلی دی چې قاضي صاحب هم دلته وو. نو حضرت خلیفة المسیح ثانی رضی الله تعالی عنه حضرت مفتی محمد صادق صاحب د مبلغ په طور را لېږلي وو. هغوی د کال 1919 نه واخله تر جنوري کال 1920 پورې دلته هغوی ایسار وو او بیا کال 1919 کې هغوی یو ځل بیا دلته چودھری فتح محمد سیال صاحب او مولوي عبدالرحیم صاحب نیر دلته را لېږلي شوي وو او دوی دواړو ډېر بېلوسه کار کړی و. بیا د احمدیت تبلیغ هغوی کړی و او کال 1920 کې چودھری فتح محمد سیال صاحب ته د حضرت خلیفة المسیح ثانی له طرفه دا وویل شو چې په انګلستان کې د ځمکه واخلئ چېرته دی چې جومات جوړول پکار دی، یو باقاعده مشن هاوس جوړول پکار دی، هلته نه کار شروع کول پکار دی. دې لپاره بیا کوشش وشو او د 2000 او د 200 پاونډو نه زیات پیسې په پیسو باندې د پټني په علاقه کې دا ځای اخیستلی شوی په بیه.
حضرت المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ ته چې دا اطلاع ملاوه شو نو هغوی په ډلهوزي کې وو. هغوی هلته بیا یوه لویه دستوره کړې وه، بیا دغه ځای د دغه جومات نامه هم هغوی خوښه کړې وه او د مسجد فضل په نامه. او د دې نه پس جندي تحریک وشو چې جومات لپاره زیات نه زیات دی پیسې راغونډې کړې شي. دا ځمکه د حضرت چودھری فتح محمد سیال صاحب د یو یهودي نه په بیه اخیسته وه. لکه څنګه چې موږ خبرې وو چې په دې کې خو ډېر نوی تعمیر شوی دی، خو هغه وخت دا یو کور و او تقریبا دا ځمکه 1 ایکړ وه. او بیا تاریخ موږ ته دا وایي چې څنګه دا جومات مخکې نور تعمیر شوی و. په کال 1940 کې د ویمبلي د نمایش دوران ځینې معززینو ته دا خیال راغلی و چې دغه عالمګیر نمایش سره سره د دنیا د مختلفو مذهبونو هم د نمایش وکړی شي. او د عیسائی مذهب نه علاوه چې د حالاتو نه د مغرب خلک ښه خبر دي، د نورو مذاهبو باره کې د معلومات واخیستی شي. هغوی د لندن ته راوختلی شي او د دې د نمایندګانو لیکچرې دې وکړی شي. نو دې لپاره هغوی مولوي عبدالرحیم صاحب نیر ته چې هغه دلته مبلغ و، هغوی راوخته د جماعت احمدیه له طرفه د لیکچر ورکولو لپاره. مولوي صاحب مولانا نیر صاحب قادیان ته اطلاع ورکړه. نو په دې حضرت المسیح ثانی د بلنه قبوله کړه او دا وی چې دلته یو نماینده موږ په خپله لیږو چې د اسلام خوبیه بیانې کړي. او ورسره حضرت خلیفة المسیح ثانی یو مضمون لیکل شروع کړ چې پکې د اسلام خوبیه بیان کړی شوی وي او حقیقي تعلیم بیان کړی شوی او ډېر یو ضخیم کتاب هغه جوړ شو د لیکچر دپاره چې کوم هغوی لیکلی و. او دا اوس د احمدیت یعنی حقیقي اسلام په نامه دا چاپ شوی هم دی. بهرحال دې نه پسته د جماعتي نمایندګانو شورا راوختلی شوه چې پکې حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حضرت عبدالرحیم صاحب درد دا تجویز وکړو چې دا یوه داسې موقع ده چې په کار ده چې حضرت المسیح د پخپله هلته ورشي په ځای د دې چې د یو نماینده دلته ولېږلی شي او یو څو رفقا هم په کار ده چې هغوی سره وي. نو دې نه پسې دا فیصله وشوه چې خلیفة المسیح ثانی به پخپله انګلستان ته تشریف وړي او د دمشق او د مصر وغیره دوره به هغوی کوي او یورپ ته به رسي او ځان سره به یو څو کسان هم بوځي چې پکې چودھری ظفر الله خان صاحب او حضرت مرزا شریف احمد صاحب هم شامل وو. دا دواړه یعنې حضرت مرزا شریف احمد صاحب او چودھری ظفر الله خان صاحب په خپل خرچه دلته راغلي وو. همدغه شان حضرت المسیح ثانی رضی الله تعالی عنه هم خپل خرچ په خپله کوي کې څه په خپله هم ورکړی وو. بهرحال حضرت المسیح ثانی د دمشق او د مصر نه په لاره اټلي او سویټزرلینډ او فرانس په لاره بیا انګلستان ته رسېدلی وو او په 22 اګست کال 1940 هغوی دلته رسېدلی وو. او دلته یوه دلچسپه خبره دا ده چې د دغه برکتي راتګ باره کې حضرت خلیفة المسیح ثانی ته مخکې یو خوب ښودلی شوی و چې هغوی د یو سیند په غاړه د انګلستان یو ځای ته ورکوز شوي دي او د لرګي په یوه ټوکړه باندې هغوی خپې ایښې ده او د یو کامیابه جرنیل په شان د څلورو طرف ته ګوري لګیا دي او په دې کې اواز راشي چې ویلیم د کانکرر یعنی د انګلستان روحاني فتح د حضور د انګلستان ته د راتګ سره مقدر و چې اوس په ظهور کې راغلی دی. اخبارونو د حضور د سفر د انګلستان ته د رسېدو خبر ډېر په نمایانه طور چاپ کړی و او بیا چې هغوی هلته ورسېده نو د لندن چې کوم وکټوریا سټیشن و هلته ورکوز شوي وو او د پورټ نه بیا هلته تللي وو وکټوریا ته او بیا هلته نه هغوی د سینټ پال عظیمالشان او د انګلستان د ټولو نه لوی ګرجې مخې ته هغوی رسېدلي وو او هلته هغوی بیا ایثار شو او د خدای پاک نه د اسلام او د توحید د فتح دعا کړې وه او بیا هغوی ښار کې داخل شو خپلې قافلې سره او د هغوی د رهایش لپاره یو وړوکي شنځای کې مخکې تنظام شوی و، یو ښه ځای و، مخکې یو لوی کور و چې په کرایه اخیستلی شوی و. د مذهبي کانفرنس د مضمونونو او د پرایویټ ملاقاتونو او د عوامي لیکچرو او دغه دوران نعمت الله خان صاحب شهید هم سنګسار کړی شوی و. دا خبر ملاو شوی د کابل نه او دغه واقعاتو په وجه جماعت احمدیه ته ډېر شهرت ملاو شوی و او ډېرو په اخبارونو کې د دې شور جوړ و. بهرحال د دغه د
تقریباتو نه پس د جومات د سنگ بنیاد د خودو واره راغلی وو او دا هم د خدای پاک په فضل ډېر په شاندار او په پر اثره طریقه شوی وو. د جومات باره کې په تاریخ کې دا لیکلي دي چې په ولایت کې د تبلیغ سلسله چې جاری شوه نو حضرت المسیح ثانی رضی الله تعالی عنہ ته دا خیال پیدا شو چې بار د کورونو د بدلولو په وجه د تبلیغ اثر ته نقصان رسېدو. نو بهرحال یو مرکز پکار دی جومات کور په کرایه اخیستل کېږي یو ځای کې بل ځای کې نو هغه باقاعدګي به پاتې نه شي بیا اثر نه کېږي دومره نو ځکه د هغوی خیال و چې مرکز بهرحال پکار دی چې وي خو دا کار په ظاهره ګران ښکارېدو او دې لپاره څه عملي تدبیر کال 1919 پورې نو پیدا شوی. د پیسې فراهمي او په لندن کې د ځمکې ملاوېدل دا دومره ځمکه چې کافي وي او د شریفانو په مالیه کې وي او داسې وي چې په قانوني طور څه شرط او پابندۍ پې نه وي. نو دا خبره د لندن د کورونو د ځمکو په بیه اخیستو په دې کې د خپل د مرضیه مطابق یو عمارت جوړولو کې ډېر لوی خنډ و د دغه خبرو په وجه چې دا شرطونه څو پورې پوره شوي نه او بیا د دې د تعمیرو په نګرانۍ د ټولو نه زیاده چې د خلکو توجه ځان طرف ته راکاږل دا ټولې هغه خبرې وي چې د دې په لاره کې خنډ وي خو خدای پاک هر انتظام په بهترینه طریقه او په بهترینه صورت پوره کو. सबसे पहले ټولو نه مخکې د پیسو د فراهمۍ خبره وه هغه داسې شوې وه چې جنګ په ختمېدو یا زمانه داسې راغلی وه چې د پاونډ چې کم قدر و هغه پرېوتل شروع شو چې کله د پاونډ قیمت ډېر زیات پرېوتو نو د حضرت المسیح ثانی په زړه کې دا تحریک پیدا شو چې دغه موقع نه فایده وجاتول پکار ده. هغوی دا موقع غنیمت وګڼله او په جنوري کال 1920 کې هغوی په دغه خیال د ماسپښین جمع ورکړې وه واپس روانو او ځینې د جومات کې خلک وو چې ناوخته راغلي لمونځ یې کولو او د هغې په وجه لاره بنده وه نو هغوی هلته ایسار شو هملته کېناستو هملته هغوی ناظر بیت المال ته وفرمیل چې دا وخت 14,000 روپۍ دی په قرض واخیستی شي انګلستان ته دې راولېږلی شي او پیسې بدلولو په وجه نن سبا چونکې قدر پرېوزي لګیا دی نو ډېر پاونډونه به میلاو شي او چې کله هغوی کور ته تشریف راوړو او دغه تحریک له آخري شکل ورکو او ناظر بیت المال ته مو لیکل ورته دا ووایي چې هغوی ورته بځای د دې چې هغوی 14,000 لیکلي ویلې وې هغوی 3,000 هغوی ته ولیکل خو بهرحال او د قرض لفظ دا نو چې قرض راولېږه بلکې چندې لفظ یې ولیکلو. حضور فرمایي چې دا په خپله داسې وشو چې دا تاریخ مې چې ولیکلو او هغه ورځ د مازدیګر په وخت ناظر بیت المال له مې ورکړو بیا ورته وفرمیل چې دې لپاره د ماښام نه پس خلک د راغونډ کړی شي او بیت مبارک کې هلته ځای کم و نو د اعلان وخت هم لږ و خو بیا هم د حضور په دغه پړومبي تحریک باندې 6,000 چنده راغونډه کړی شو. په بله ورځ د مستوراتو کې تحریک وفرمایلو او بیا هغه ورځ د مازدیګر په وخت د سړو کې بیا په مسجد اقصی کې او آخر بیا په 9 جنوري کال 1920 د جمعې په ورځ په خطبې کې عام اعلان شوی و او 10 یا 12 جنوري پورې صرف د قادیان چنده 2,000 ته رسېدلی وه او دغه غریب جومات یعنې د قادیان خلکو ډېرې قربانۍ کړې وه دا چنده راغونډه کړې. حضور فرمایلی وو چې دغه غریب جومات نه د دومره د چندې وصولي د خدای پاک د خاص تایید نه بغیر نشوه کېدی. زه دا ګڼم چې د خدای پاک خاص فضل دغه وخت په چندې سره شامل و. هغوی فرمایي چې د خلکو جوش و خروش د لیدو قابل و او د دې اندازې صرف هغه خلک کولی شي چا چې دا په خپلو سترګو لیدلي وي. ټول ښځې سړي د نشې نه ډک وو د قربانۍ او د قربانۍ جذبې نه هم ډک وو چندې ورکولې. یو ماشوم چې د غریبو د محنتي سړي زوی و هغه دا وی چې ما
14 روپۍ جمع کړي دي او په هغه زمانه کې خو دا قیمت لرلو دا چې ریټ پریوته وو قدر چې پریوته وو نو دغه مطابق د 1.5 پاونډ خو بد دی وو خو بهرحال هغه وی چې دا ما راغونډه کړي دي جمع کړي دي او زه دا پچندې کې ورکوم حضرت مسلمات فرمایي چې په څومره خواهشونه به دغه ماشوم چې پیسې ځان سره جمع کړي وي خو د مذهب جوش او د خدای پاک په لاره کې دغه پیسو سره هغه خواهشونه مغه قربان کا بهرحال په دغه قربانۍ کې بشمیر خلک مخکې وو او هغوی بیا بهر ګورداسپور لاهور وغیرہ کې تحریک کړي او خیال دا وو چې 3,000 روپۍ په دغه دریو ځلونو پوره شي او بیا وایي چې ماته دا ویل شو چې باقي جماعتونه چرته ګیلونه کینو بیا باندې پیسې نورم زیاتې کې او تر یو لکه مې کې چې نور خلک هم په دغه ثواب کې شامل شي بلکې یو تن خدای چې حضرت مسلمو ته چې دعا کوي چې خدای پاک دې ما په خپل مقصد کې کامیاب کړي زه سب کاروبار کوم او د دې په شکر کې ما په ولایت کې د جماعت احمدیه جماعت جوړولو باندې چې څونه خرچیا به زه په خپل کوم حضرت مسیح ثانی فرمایل چې ما غله د دې اجازه خور نه کو ځکه چې زه نه غواړم چې څوک د دې نه محروم پاتې شي خو بهرحال دا پیسې جمع کېدل شروع شوې او دا پیسې د بانک اف انډیا په ذریعه افغانستان ته رالېږل شوې چې 3,000 او 400 او 8 پاونډ د نه جوړې د اندازو کې چې د خپل حالاتو د نن سبا چې کوم حالات دی د هغو د حالاتو او په پیسو کې د 2,000 جوړیږي په یو هفته کې دنه د پیسې جمع شوي بیا نورم پیسې الته لګلې کېدې او هغه ورځو کې د پاونډ قدر بیا نورم پریوتو او په دې بیا په لګو روپو کې زیات پاونډ ملایو ده په 15 روپۍ یا 6 روپۍ باندې 15 روپو نه 6 روپو ته دا پاونډ راغلی وو بهرحال دغه جماعت او د جوړېدل او د څنګه بنیاد لکه څنګه چې ما ذکر کړی وو چې د حضرت مسیح ثانی نه دلته راتګ نه پس د دې آغاز شوی وو په 19 اکتوبر کال 1940 د اتوار په ورځ د دې څنګه بنیاد خدای شوی او هغه وخت په تاریخ کې لیکل شوی دی چې په 13 اکتوبر کال 1940 اخبار چې کوم دغه کې د لیکل شوی وو چې د موسم پیشګویی دا و چې موسم بخي او نور بر روزي خو خدای پاک دغه پیشګویی غلطه ثابته کا او د خپل د هستایو واضح ثبوت ورکو او سحر نه باران شروع شوی وو او حضرت مسیح ثانی مخه ته چې دا معاملې وړاندې کړې شو نو وایي چې د ناکلارس اجت نشته ډېر خو شو او په داسې حال کې به چې کم خلک راځي د افتتاح لپاره هغوی په اخلاص راځي حضور فرمایي چې سبا له هم د باران پیشګویي ده اوس ګورو چې دا پیشګویي پوره کیږي که نه خو بهرحال هغوی فرمایل چې کم خلک به راځي نو په اخلاص به راځي او انشاءالله دا به یو کامیابه دستوره وي وړه خیمه یعنې مارکي لګولی شوې وه چې هلته د خلک په ارام کیني او پروګرام دې واوري مختلفو خلکو ته بلنه استولی شوې کارډونو په ذریعه د پارلیمان غړي لیډرانو سیاستدانانو سفارتکارانو مختلف قسمه خلک شامل وو وخت لږ و نو خیال دا و چې کم خلک به راځي خو بیا هم په ګڼ شمېر کې میلمانه راغلي وو او مختلفو ملکونو نمایندګان هم پکې شامل وو او دغه تقریب په هر لحاظ کامیابه شوی وو د دغه تقریب په وخت چېرته چې سنگ بنیاد ایښودل وو نو حضرت المسیح ثانی رضی الله تعالی عنه هلته ودرېده او د هغوی په ودرېدو بیا تلاوت حضرت حافظ روشن علي صاحب کړی وو د 2 سورتونو سوره اللیل او سوره الاعلی او هغې نه پس ته حضرت المسیح ثانی خطبه خطاب فرمایلی وو هغوی فرمایلی وو چې نن مونږ د یو داسې کار لپاره راغونډ شوي یو چې په خپل یو بیخي بیل قسم لري یعنې د یو داسې عمارت څنګه بنیاد ایښودو لپاره چې صرف د هغه هستی د یادولو او د هغه مخې ته د خپل د عبودیت اظهار لپاره جوړیږي چې د ټولې دنیا پیدا کوونکې هستی ده که خلک د کم ملک هم اوسېدونکي وي او د کم حکومت د لاندې هم چې وي یا کومه ژبه هم چې وایي هلته چې لاړ شي یعنې جومات ته هلته یو شي هغه هستی هغه مرکزي نقطه ده چې چا مخې ته ټول انسانان که واړه که لوی سپینې که تور
د مشرق او د مغرب خو سوال نه پیدا کېږي ځکه چې څنګه هغه ته چې ورجوختېږو نو اختلافات ختمیږي او اتحاد زیاتېږي. نو د کم امارت بنیاد ایښودو لپاره موږ نن دلته راغونډ شوي یو هغه د اتحاد او د اتفاق یو نشان دی او په خپل وجود زموږ پام دې طرف ته ګرځي چې زموږ مبدا او مرجع یو دی. نو د خپلو د پسې اختلافاتو په وجه یو بل سره جنگ نه دی کول پکار او فساد نه دی کول پکار. او بیا هغوی دا هم فرمایلي وو چې اختلافات خو کېږي او اختلافات په دنیا کې څه داسې خبره نه چې نه ده پکار چې وي دا ښه خبره ده، بلکې رسول کریم فرمایلی دي چې اختلافات د رحمت نشانونه وي، نقصان نه ورکوي. خو کوم څه چې بد دی هغه د برداشت معدومي ده، یعنې اختلاف وشي او بیا برداشت نه وي. یعنې د اتفاق د حد نه زیات خواهش، یعنې هر تن دا غواړي چې زه چې څه یم هغې سره د اتفاق وکړی شي، اختلاف دې نه وي صرف د اتفاق وي. نو دا نه دی پکار، بلکې اختلافات هم د ترقۍ نښې دي. او که داسې په انسان کې پیدا شي نو بیا کامیابۍ ډېرې جوخته شي. او بیا هغوی دا فرمایلي وو چې انسان کې د برداشت قوت پکار دی. خلک خو وایي چې اختلاف بد څیز دی، که اختلاف بد دی نو بیا د برداشت څه مطلب دی؟ برداشت خو په هغه وخت کېږي چې کله اختلاف وي، برداشت خو کېږي هم هغه وخت چې کله اختلاف وي څه څیز سره. له دې بیا انسان برداشت وکړي او د نقصان نه رسولو کوشش دې ونه کړي په غلط رنګ کې یو بل ته. نو دغه خبره همیشه یاد ساتل پکار ده. هغوی فرمایي د دنیا چې د کم څه زجت لري هغه برداشت دی، یعنې خلک د عقیدې او د اصول د اختلاف د لري یو بل سره او بیا د هم یو بل سره په مینه اوسېږي. بېشکه هر تن دا حق لري چې نور خلک دغه خبرې طرف ته راوبلي چې کوم هغه ځان لپاره ښه ګڼي، ځکه چې د تبلیغ نه بغیر د علومو ترقي نشي کېدی. خو د کوم څیز چې هیڅوک هم حق نه لري هغه دا دی چې د نورو د زړونو د بدلولو نه مخکې د هغې ژبه او د هغې عمل د انسان بدلول غواړي، یا په ځینې خبرو کې د اختلاف په وجه د هغه له د تکلیف ورکولو کوشش وکړي. دا څیز غلط دی، په زوره نه دی بدلول پکار ژبه یا عمل، زړه بدلول پکار دی. او که زبردستي کېږي نو دا غلطه خبره ده. بیا هغوی فرمایي چې جومات د دغه قسمه روح پیدا کولو لپاره جوړیږي او بیا اسلام خو د جومات نامه بیت الله ایښې ده، یعنې داسې کور چې پکې د انسان حق نشته چې هغه د اپسي اختلاف په وجه د سوګدي ځینې وباسي یا چاله د تکلیف ورکړي، ځکه چې دا د هغه کور نه دی بلکې د خدای پاک کور دی. حضور فرمایي چې پاکستاني ملایان دا نن سبا ګڼي چې دا زموږ خوښه ده چې موږ چې څه غواړو وایو دی او جوماتونو ته تګ هلته په احمدیانو باندې تنګ کړی شوی دی. بهرحال هغوی فرمایي دا د انسان کور نه دی، د خدای کور دی. او دغه شان د دې د دشمن خدای دی لکه څنګه چې هغه د دې خدای دی. قرآن کې خدای پاک فرمایي چې ومن ازلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه، یعنې د هغه نه زیات ظالم څوک دی چې د خدای پاک د عبادت لپاره جوړ شوي کورونو کې د خلک منې کړي او د هغې عبادت کولو ته د پرېږدي. دا ظلم په پاکستان کې نن سبا ملایان کوي لګیا دي د اسلام په نامه. بهرحال هغوی فرمایي چې تاریخ نه دا ثابت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یو ځل د یمن د عیسایانو یوه ډله راغلې وه او هغوی سره خبرې کولې چې د لمونځ وخت راغلو او هغوی د رسول کریم نه اجازه وغوښته چې موږ به بهر لاړ شو لمونځ به وکړو. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې د بهر تلو حاجت نشته د لمونځ کولو دپاره، عبادت لپاره زموږ جومات کې خپل عبادت وکړئ.
د خدای پاک د حکم او د رسول کریم د عمل نه دا ثابته ده چې د اسلامي جماعتونو دروازه هر هغه تن لپاره پرانستلی شوې ده چې د خدای پاک عبادت کول غواړي او اسلامي جماعتونه د مختلفو مذهبونو د خلکو د متحد کولو لپاره یو مرکزی نقطه دی. بیا هغوی دا فرمایل چې دغه روح سره او دغه جذباتو سره چې کوم بیان شو مونږ یعنی جماعت احمدیه دغه جمعه د تعمیر اراده کړې ده او د دې افتتاح کوم لګیا یم او نن به زه دې نه مخکې چې د څنګه بنیاد کېږدم دغه خبرې اعلان کول غواړم چې جمعه صرف او صرف د خدای پاک د عبادت لپاره جوړیږي د لپاره چې په دنیا کې د خدای پاک مینه د قائم شي او خلک د مذهب طرف ته چې د دینه بغیر حقيقي امن او حقيقي ترقی نشته پام وکړي او مونږ یو تنم چې د خدای پاک عبادت کول غواړي بيخي په دې کې د عبادت کول نه بغانه منې کوو په دغه شرط چې هغه د هغه قواعد پابندي وکړي چې د دې چې کوم منتظمین دی هغه د تنظیم لپاره مقرر کړي او په شرط دی چې هغه د خلکو په عبادت کې دی خن راولي چې د خپل مذهبي ضرورتونو د پوره کولو لپاره د جمعه جوړي او زه دا یقین لرم چې د روادارۍ دغه روح چې دغه جماعت په ذریعه پیدا کیږي هغه په دنیا کې د فتنې او د فساد د لری کولو د امن او د امان په قائمولو کې به مدد ورکړي او زر به ورځ راځي چې خلک به جنگونه او جدال پرېږدي او مینه او محبت به یو بل سره اوسېږي او دا خبره به ټوله دنیا محسوسوي چې کله نه چې د ټولو انسانانو خالق چې یو خدای دی نو ځکه په یو بل سره د رونو خوند په شان بلکې د غنم زیات په مینه اوسېدل پکار دی او په زیاده دی چې یو بل په ترقۍ کې خنډ ودرو یو بل په ترقۍ کې مدد کول پکار دی ځکه چې لکه څنګه پلار دا نه خوښوي چې دغه ماشومان د یو بل سره په جنګ وي دغه شان خدای پاک هم نه خوښوي چې دغه مخلوق د یو بل سره په جنګ او په جدال کې مشغوله وي بیا یې فرمایي چې خدای پاک نه د لریوالي په وجه چې کوم جنگونه کیږي یو بل سره نو خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام د جماعت احمدیه باندې په دغه غرض را لېږلي دي یعنی خدای پاک نه د لریوالي په وجه جنگونه کیږي او ټول راغونډولو لپاره خدای پاک په دغه زمانه کې حضرت مسیح موعود علیه السلام را لېږلي دي چې هغه د خلک د خدای پاک طرف ته متوجه کړي او د باهمي اختلافاتو د لری کولو باهمي اختلافات لري کې او یو بل سره د اتحاد او مینه پیدا کړي نو جماعت احمدیه د خدای پاک په فضل دغه هغه ټولو نسلي جنگونو سیاسي جنگونو په ختمولو کې د پاره په کوشش کوي موږ د امید لرو چې د هر ملک د مختلف مذهبونو چې کوم د نیک زړه لرونکي خلک دی هغه په دغه کوششونو کې د دې مددګار وي چې امن د قائم کړی شي او د دې اثر هم هغوی فرمایي چې ښکاري لګیا دي لکه څنګه چې دا وخت هم ها وخت حضور فرمایي چې ډېر مختلف خلک راغلي ولته نو فرمایي چې په د مختلفو اقوامو عزتمند خلک نن په دغه اجتماع کې چې راغلي دي نو ته نه دا ښکاره ده چې موږ راغونډېږو لګیا یو ځای کېږو لګیا یو او نن سل کاله پس ته هم په دې زمانه کې هم دا لیدلي دي چې نن د خدای پاک په فضل ډېر خلک د مختلفو قومونو او د مختلفو مذهبونو چې کله راځي دوم دا وایي چې د جماعت احمدیه په پلیټ فارم باندې موږ ټول یو ځای شو او په دغه جماعت کې هم لکه څنګه چې هغوی تاسو چې کوم دلته جماعت چې ځئ تلونکي خلک دي هغوی به ګوري لګیایي څوک هلته لمونځ کوي چې حضرت المسیح ثاني هلته یوه تخته هم لګولی چې په اوربنده لیکلی شوی دی چې زه مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفة المسیح ثاني امام جماعت احمدیه چې مرکز د قادیان پنجاب هندوستان دی د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره او په دغه غرض چې د خدای پاک ذکر د انګلستان کې اوچت شي او د انګلستان خلک د دغه برکت نه برخه واخلي چې کوم ته ملاو شوی دی نن په شلم ربیع الاول په 1443 وختم هجری کال دغه د جماعت بنیاد ږدم او خدای پاک د دعا کوم چې هغه د جماعت احمدیه چې کوم سړي او ښځې دي
هغه دغه د مخلصانه کوششونه قبول کړي او دغه جمعه د آبادۍ سامان د پیدا کړي او همیشه لپاره د جمعه د نیکۍ او د تقوا انصاف او د مینې د خیالات د خورولو مرکز جوړ کړي او دغه ځای دی د حضرت محمد مصطفی خاتم النبی صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت احمد مسیح موعود نبی الله بروز او نائب د محمد علیه السلام دغه د نورانی پلوشو په دغه ملک کې او په نورو ملکونو کې د خورولو لپاره د روحاني نور کارو کې یا خدای پاک هم داسې وکړه په 19 اکتوبر کال 1940 دا ټول تحریر لیکل شوی د تاسو بلولې لګیایي او د خدای پاک په فضل دغه دعاګانو سره د مسجد فضل بنیاد خدای له شوی په مختلفو اخبارونو کې د دې ډېر زیات اشاعت شوی او په مختلفو حواله کې د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی تقریر په خپل اخبارونو کې چاپ کړي وو د جمعات کار ډېر ستاینه کړي وو ما چې کومه خبره بیان کې حضرت فرمایي د تقریر نه مختصره خلاصه ما بیان کړې تفسیر وګد دی بهرحال چې کوم هغوی څوک چې لوستل غواړي هغه لوستی شي په اصل کې اخر د جماعت جوړ شو او د 2 کال پس په کال 1926 کې د دې پرانیز د دې افتتاح شوی و او د دې افتتاح لپاره بشار فیصل راتلو چې شاهزاده وو او دغه پلان ویلو چې ورده شي او اجازه ورته ملاو شوی و خو بیا د مسلمانانو د رد عمل په وجه بچا غیمنه ک او بیا شیخ عبدالقادر صاحب د افتتاح کړي و ډېر په فاضل الفاظو کې دا ویلي و چې زه احمدي نه یم خو دې نه باوجود مونږ د اسلام خدمت کول غواړو نو ځکه د اختلافاتو نه بالا کېدل پکار دی او د یو بل مرسته پکار ده بهرحال دا دغوی حوصله او فراغ زړه و چې هغوی د دې اظهار کړو خدای پاک دغه له جزا ورکړي بهرحال دا مختصر تاریخ و د مسجد فضل او دغه جمعه د جوړولو وجه و چې په مغرب کې د اسلامي شاتو شي نو لکه څنګه چې ما ویلي و چې نن د 100 کال د کالو پوره کېدو چې کوم تقریب مونږ کول لګیایو نو دا د دنیوي مقصد لپاره نه دی بلکې لکه څنګه چې حضرت مسلم موعود ارشادات او خبرو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کلام نه او د خبرو نه ما ووی چې دا جماعت خو هغه ځای دی چېرته د خدای پاک د عبادت لپاره خلک راغونډېږي او د یو خدای عبادت کوي او د یو بل حق پوره کوونکي دی وي او د خپل روحاني اصلاح دې وکړي او خپل اعلی اخلاق دې اوچت کړي او په دغه زمانه کې چې خلک خدای پاک خیری لګیا دي د جماعت اهمیت نورم زیات شوی دی او د خدای پاک د تعلیم مطابق د انسان د پیدایش مقصد عبادت دی او دې نه موږ لري کېږو لګیایو نو نن موږ ته دغه خبرې کوشش پکار دی چې د عبادت حق پوره کوونکي د موږ شو او په خپل ماحول کې هم خپل چارچاپیره خلکو ته هم خپل نسلونو ته هم دغه پام د هم دغه خبره طرف ته وګرځو چې حقيقي ژوند او زموږ بقاوم په دې کې ده چې موږ د خدای پاک عبادت وکړو او د دې حق پوره کوونکي دي شو او د هغه د مخلوق حق پوره کوونکي دي موږ شو او دغه په حقونو د موږ روان یو او موږ دنیا په امن او په صلح په کامیابی چلول شو په کې ژوند تیرول شو ګینه دلته د فسادونو د جګړو علاوه اسم نشته لکه څنګه چې موږ د دې نندارې نن سبا کولای یو نو دا مقصد هر احمدي ته یاد ساتل پکار دی او رسول کریم چې فرمایلی دی چې څه ځان له خوښوي هغه نور له خوښوي نو دغه تعلیم لرو یا دا د هر احمدي فرض جوړیږي چې دغه تبلیغ دغه پیغام چې د اسلام د مینې او د محبت او د امن سره د اوسېدو پیغام دی د صلح پیغام دی دا د دنیا ته وښایي او خبر دی کی او خور دی کی چې عمده یعنی دا خبره د خوره کې چې عمدغه د انسان د بقا ضمانت ورکړي او دین علاوه بل هیڅ هم نشته ګینه آینده نسلونه د تباہ او د بربادۍ کندې کې به پریوزي او دغه جنگونو په وجه هیڅ بعید نه چې آینده چې کوم نسلونه پیدا کیږي هغه د خپونه او د لاسونو محروم وي نو په دغه لحاظ خلک خبرول ضروری دی خدای پاک دې ټول توفیق راکړي چې دغه جماعت حق پوره کوونکي د مونږ بلکې د هر جماعت حق د مونږ پوره کوو صرف دا جماعت نه بلکې هر احمدي ته هر ځای کې هر جماعت آبادول پکار دی او دغه حق د پوره کولو کوشش پکار دی او د خپل عبادتونو
حق پوره کوونکي د هغې وي د خدای پاک د پیغام د خپرولو حق پوره کوونکي د دی وي او د اسلام د تبلیغ حق پوره کوونکي د دی وي او په حقیقي معنو کې د دې هغه مسلمانان د دي شي چې ور لپاره خدای پاک د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مبعوث فرمایلی وو او په دغه زمانه کې د هغوی رښتونی غلام هغه را لېږلی دی د لپاره چې د اسلام د نشاط ثانیه دور د یو ځل بیا شروع شو په دنیا کې اسلام او د یو خدای حکومت د قائم شي او د رسول کریم جنډه د په ټوله دنیا کې اوچته شي خدای پاک د ټوله د توفیق راکړي दोबारा शुरू हो और दुनिया में इस्लाम और खुदा वाहिद की हुकूमत कायम हो और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा दुनिया में लहराए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر